اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ښه چې پوره دین زوم په ژوند کې راشي او ټول انسانیت په ژوند کې راشي چې الله تعالی احکامات هم په ژوند کې راشي، نبی علیه السلام سنت طریقې په ژوند کې راشي، مونږ او تاسو به کامیاب شو. دا دعوتي تبلیغ کار چې کوم دی دا یو درد او غم او فکر دی چې د کافرو متعلق هم دا سوچ کړو چې خدای پاک هم ټول مسلمانان کې 2 لکه کافر روزانه مري او جهنم ته ګزارېږي او دا نبی علیه السلام امتیان دي قیامت ورځې پورې څومره پیدا کېږي دغو ته کلمه رسول او دین رسول دا زمونږ او تاسو نبی علیه السلام هر امتي ذمهواري ده چې مونږ به دا کار کړو. نو اوس د خیبر ایجنسۍ ټولو اساتذه کرامو صاحبانو ته اپیل کړم که پرایویټ دي او که سرکاري دا چوټیانې ژمي هغه وشوي زموږ ټولو ملګرو او زما په خپله باندې ډېرې سکولو دورې مې وکړې او خلکو له مې دعوت ورکړ چې ټولو را سره دا خبره وکړه چې 15 جنورۍ چې کوم دی که نه چوټیانې به هم شوي 15 جنورۍ باندې بسې روزه لګو. نو ټولو خیبر ایجنسۍ اساتذه کرامو ته اپیل کړم چې 15 جنورۍ باندې لواړګي تبلیغ مرکز له به ټول راشئ چې یې روزه ولګوئ چې الله تعالی احکامات هم په ژوند کې راشي، نبی علیه السلام طریقې هم په ژوند کې راشي. تاسو ډېر قیمتي خلک یې، هر یو ستا سره لاندې زر وړکي دي چې دوی د دعوتي تبلیغ کار زده کړه نو الله تعالی به دوی نه ډېر کار واخلي. تبلیغ کارونه په خپل ځان باندې رحم کړل دي چې په خپل ځان رحم وکړي او الله ته ځان وسپاري، بس دې کې کامیابي ده. دا دنیا مافیا چې کوم دی ډالر سونې مونې باغونه او چشی بلډینګونه دا ګوره خوشي او فضول کارونه دي. دا شیطان او نفس او شیطان موږ ته کړي دي، دا آخرت یې رانه هېر کړی. ګورئ اصل زندګي د آخرت چې اوله ورځ یې شته او اخره یې نشته دی. ګوره رونو دوستانو چې مونږ او تاسو روزانه په نبي علیه السلام باندې 100 ځله درود شریف یو نبی علیه السلام مونږ باندې ډېر احسانات دي، ډېرې غټې قربانۍ یې کړي. نو الله تعالی زمونږ او تاسو په حال رحم وکړه. په 15/1/2023 باندې به ټولو خیبر ایجنسۍ اساتذه کرام سید جمالي مرکز له راشئ چې نغده سې روزه ولګوئ چې راښه شئ لږ. اخري د هغه چې کوم دی که ناشکي ده په زړه کې به الیا دنیا مینوي او الیا به د الله مینوي. نو رحمان بابا دا شعر دی زړه په سترګو تبلیغ کار ویني چې ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې، ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې چې عاشق نه وم په شان د نابینا وم. والسلام.